السلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. محترمو، بغیر د تمهیداتنا یو څو اهم خبرې کول غواړم. زه د قرآن کریم طالب یم، د محراب او د منبر سړی یم. دې ځای ته نه مخکې راغلی یم نه مې اراده شته، خو صرف په دې نیت رالم چې د امن خبره وه او دا زمونږ مشترکه ده. د دې لپاره راغلی یم چې زما هم د دې امن په قایمولو کې څه حصه وشي او الله ماله د هغې اجر راکړي. دا درېیمه جرګه ده چې زه په هغې کې شرکت کوم. یو جرګه په ملکڼ کې د مولوي فضل الله او د حکومت ترمنځ زما کړې وه. دویمه جرګه کله چې ټي ټي پي والو سره افغانستان کې خبرې کېدې نو هغې کې زه تللی وم. او دا درېیمه جرګه ده چې په دې کې زه حاضر شوی یم. زه لنډې او مختصرې یو څو خبرې کوم. ما چې کوم آیت کریمه تلاوت کړ نو په هغې کې الله موږ ته د امن لار ښودلې ده او زموږ نه الله زموږ په امن ښه پوهېږي. الله فرمایي هغه کسان چې هغه ایمان راوړی دی او د ایمان سره ظلم نه کوي نو هغوی له امن دی. تر څو چې ظلم ختم شوی نه امن هیڅ کله هم نشي راتلی، نه په زور راتلی شي، نه په طاقت راتلی شي، نه په دولت او په پیسو راتلی شي. امن به هله راځي چې ظلم ختم شي. دا ظلم د چا د طرف نه دی؟ د ملا او د طالب د طرف نه دی که د آرمی او د فوج د طرف نه دی که د سیاسي لیډرانو د طرف نه دی او که نه د بیوروکریټسو د طرف نه دی. د دې تعین پکار دی چې دا ظلم د چا طرف نه دی او دا ظلم به ختمیږي څنګه. د دې لپاره قرآن کریم موږ ته مختلفې لارې ښودلې دي تر څو چې موږ نه خپلې کړي نو امن نشي راتلی. په دې د ټولو اتفاق دی چې ظلم ختمول غواړي، امن راوستل غواړي. ملا هم وایي چې امن راشي، طالب هم وایي چې امن راشي، فوج او آرمی هم وایي چې امن راشي، سیاسي لیډران هم وایي چې امن راشي. خو ترتیب روان شوی دی. یو مثال وایم، یو ګاونډی وه هغې کره میلمه راغی او بلې ګاونډی له اواز ورکوي خور یو کټ مې پکار دی، میلمه راغلی. هغه ګاونډی ورته وي موږ کره خو دوه کټونه دي، یو کټ کې زه او زما ګور سملو او بل کټ کې زما زیه او زما خاوند سملي. هغه ګاونډی اریانه شوه ای خور که کټ نه راکې خیر دی خو دا خپل ترتیب برابر کوي. دا خپل ترتیب صحیح کول غواړي، ظلم به ختم شي او امن به هم راشي. ترتیب دا دی زه یو څو تجویزونه ورکوم. یو دا چې د صوبې او د مرکز په منځ کې اتفاق نه، اتحاد نه، یووالی نه نو امن مشکل دی او ظلم ختمېدل مشکل دی. چې د بره نه حکم یې وزیر اعلی ګرفتاری زموږ د صوبې
او زمونږ د صوبې کسان هغوی ته وایي چې ستاسو حکم نه منو نو امن نه راځي او ظلم نه ختمیږي. یو خبره ده چې صوبې او د مرکز په منځ کې اتفاق او یووالی راوستل غواړي. دویم دا چې زمونږ دا جرګه په دې کې څه کسان منتخب کړی شي چې هغه هوښیار او پوهه کسان وي، زما غوندې ساده نه وي، هغه مقرر کړی شي او دی بیا د دفاعي قوتونو سره او مرکز سره خبره وکړي چې موږ امن راوستل غواړو. یوازې KPK نه ټول پاکستان کې امن غواړو، ګاونډي هیوادو کې امن غواړو. راځئ چې کینو او په دې باندې صلاح او مشوره وکړو. دریم دا چې کله دی یو ځای شي نو بیا د کومو ګاونډیانو سره چې زمونږه جګړې دي، اختلافات دي، بیا د هغوی سره خبره کول غواړي نو بیا به امن راځي. زه د سهار نه ناستم، زمونږ وزیر اعلی صاحب څه اشارې غوندې وکړې یو طرف ته، ما هغه اورېدې. نو زه د قرآن مولا یم، شاعر نیم، خو کله کله احساسات د شعر په جامه کې راښکاره کېږي. نو ما یو شعر ولیکه مختصر غوندې او په لیلا مې هغه مخاطب که ما ورته په چغو چغو وجړل خو نه مني، نه ده چا مني او نه په خپله عقلمنده ده. ځکه یې کوڅې له جرګه بوځمه نو سمه زوروره ده بربنډه ده. او ای زما د قام مشره څه چل خو راته وښیه، څنګه یې په خلا کې مکافره هنرمنده ده. تر څو چې موږ سرګوشي نه ده کړې او خپله کې مصلاح نه ده کړې، موږ هوښیار خلک نه دي رامخکې کړي، امن نشي راتلی، ظلم نه ختمیږي. ظلم چې ختم شو امن به په خپله راځي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.